زمونږ مهر چې دی زمونږ دغه چې هغه به کتاب وي سړی به زمونږ نه چې ما ته حافظ رشید احمد ولاړ دی ما ته زید عمر بکر ولاړ دی نه کتاب چې کوم ځای کې موږ کتاب وینو کتاب باندې به زمونږ مهر مستقبل زمونږ سره همیشه زیاتې کړی دی په 18 کې مرا سره کړی 13 کې دې پرې بیا یو ځل موږ غوږونو ته راځي چې د پرویز خټک غونډې الحمدلله خدای پاک دې رحم وکړي د پرویز خټک غونډې هغوی ته هغې دغه ورکوي بیا هم زما په دوران کې د هغې 2011 کې د هغې ابتدا شوې ده او موږ پکې هلې زري کړي دي په کیډر کالج په حواله باندې د تاخیر شکار و زه بیا د سټینډینګ کمیټې چیرمین هم د سټینډینګ کمیټې هغه ریکارډ د راواغېستلی شي په هغې کې ما څومره دې دپاره هلې زري کړي دي خو ما ته یم چې تاسو مشر تاسو ولې دی چې دی تیر الیکشن کې کامیاب نه کړ هغې ګیله جیده وکړله چې یاره حافظ صاحب یوه خبره کړې ده چې یاره ما د تمانخیل قام نه که څوک ایستي شي زه په 1 کروڑ روپۍ هم ورکومه خو که زه د تمانخیل قام نه چا ویستم دې کې جي څه حقیقت شته دی او که نه دا افوا د پروپیګنډه ده جي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ملګرو بلال یم ستاسو ورور زموږ سره دا ټیم کې ډیر معزز مشر سابق سینیټر مولانا حافظ رشید احمد صادق صاحب چې د جمعیت الاسلام صوبه پاټا نائب امیر هم منتخب شو د هغې مبارکباد به م ورته پیش کو او انشاءالله په سیاسي دغه سره به ترنه یو څو سوالات کو چې د هغې هم راته جواب راکړي نو سابق سینیټر صاحب په پروګرام کې درته هرکلی وویل ډېره مهرباني بلال صاحب الله پاک د عمر عمل کې برکت واچوي ډېره مهرباني خدای خوشحاله کړه امین حافظ صاحب زمونږ چې دی تاسو نائب امیر هم د صوبه پاټا منتخب شولې د هغې خو ته مبارکباد پیش کو بله خبره دا ده چې ستاسو والد محترم هم شیخ غلام صادق صاحب چې دی نو یې پاتې و بیا تاسو جی په د ضلع مومن باندې تاسو هم چې دی سینیټر پاتې شولې تاسو جی دغلته کې د دغه ځای عوامو له څه خدمت کړی دی او کم کار مو ورله کړی دی چې دغه عوام بیا تاسو را روان الیکشن دی 8 فروری له چې هغې تاسو بیا جی دوباره منتخب کړي بسم الله الرحمن الرحیم بلال محترم ستاسو د خدمات زه معترف یم او الله پاک دې خوشحاله کړه او تا ماله مبارکبادي راکړله په هغې خیر مبارک او الله دې کامیابیانې نصیب کړه دا د مبارکبادۍ سره متعلقه خبره او دویمه خبره د جمعیت علما اسلام د خدماتو په حواله باندې یا د ضلع مومن زما والد مکرم شیخ غلام محمد صادق رحمت الله تعالی علیه زه د هغه بچی یم حافظ رشید احمد مې نوم د څنګه چې تا په تعارفي کلماتو کې عرض وکړو نو زما والد صاحب په 2002 کې د 2008 ابتدایي وخته پورې دا ایمنه و او د 2011 د اختتامي وخته پورې ورسره زه هم دا سینیټر وم بلال صاحب داسې ده چې زما والد مکرم رحمت الله تعالی علیه هغه ایمنه و زه ورسره سینیټر وم پرنټ باندې هغه زیات و او زه کشر هم د والد صاحب مخې ته داسې راتلل هم نی په کار غم خادي تلل راتلله غریب ډېر زیاتې ستونزې او مشکلات او پریشانۍ په دې خبرو کې زه تاسو ته دا هم خلک هر قسمه خپلې ستونزې او مشکلات په ذکر کوي خو موږ ته په دې سیاست کې ډېرې زیاتې ستونزې او مشکلات رامخې ته شوي دي والد مکرم چې هغه د زرګونو شاګردانو استادو چې ټولې دنیا ته پته لګي شیخ و تقریبا 15 کاله هغه بخاري شریف لوستی و هغې زه تفصیلاتو کې نه تلل غواړم خو یو بهترین عالم دین او سره د دې نه چې یو عاجز بنده و هغه د مزاحمت کارو او دغه رنګې په دې لاره کې هغوی وتښتولی شو غیب کړلی شو او بیا په ډېر په مشکلاتو باندې هغه موږ رها کړه د هغې په تفصیلاتو کې نه ځم په هر صورت تاسو چې کوم تپوس دی هغې له راځم نو په دغه دوران کې د الحمدلله ثم الحمدلله من خو پورا خدمات څه د وس مطابقي سره د مشکلاتو نه چې بدامني و مشکلاتو ټول خلک راغلي و او د هغې باوجود الحمدلله زما والد مکرم یو کیډر کالج دی او ټولې دنیا ته د هغې تصویرونه ګواه دي د هغې ویډیوګانې ګواه دي میډیا هغه وخت کې سوشل میډیا نه وه میډیا ګواه ده چې والد صاحب مې د هغې ابتدا کړې وه کیډر کالج د بده مرغه د بدقسمتۍ نه هغه اوس یو داسې بل ځای ته لږ شفټ شوی دی لږ خوا شوی دی خو به هر صورت زما د والد صاحب په عظیمو کارنامو کې راځي
دا په دې ضلع مومن په دې مین روډ باندې باجوړ روډ باندې دا ناقي ټنل چې دی والد مکرم رحمت الله تعالی علیه زه ورسره وم دا د دې زمونږ افتتاح کړې ده او د خدای پاک مهرباني ده بیا هم زما په دوران کې د هغې 2011 کې د هغې افتتاح شوې ده او موږ پکې هلې زلي کړي دي په کیډر کالج په حواله باندې د تاخیر شکارو زه بیا د سټینډینګ کمیټې چیرمین هم د سټینډینګ کمیټې هغه ریکارډ در راواغېستلی شي په هغې کې ما څومره دې دپاره هلې زلي کړي دي د سینټ په فلور باندې ما د دې دپاره څومره هلې زلي کړي دي په هره موقع کې په هر فورم باندې بهرني الحمدلله ښه کوششونه کړي. تاسو خبره کټ کوم واقعي ده چې مونږ کله هم مومند جنسي ته ځو ضلع مومند ته جي اوس خو ایجنسي نه ده نو د ټنل له چې ورسو نو ډېر زیات خوشحاله شو ډېر مزیدار ټنل جوړ شوی دی ما ته دا پته نه لګېدله چې یاره دا ټنل چې دی کې هم ستاسو د والد صاحب کارکردګي شته دی نو دا ښکلې خبره ده بل کیډټ کالج یې جوړ کړی دی نور داسې کم چې دی کار وي نو هغه هم تاسو ویلي بلال صاحب ډېره مهرباني د دې نه علاوه زموږ په مومندو کې په هغه وخت کې د بجلۍ ډېر زیات کمې و بې حده کمې و لږ غوندې ورکوټې پیډرې وې هغه موږ 200% او 300% هغه وخت کې موږ هغه د هغې هغه اپګریډیشن هم وکړو د هغې له ترقي ورکړله او ټول ملګري په هغې باندې ګواه دي او ټول ملګري دا وایي د عام خلک خپل ملګري پردي ملګري د نورو پارټو ملګري هغې په دې باندې ګواه دي چې واقعي دا ستاسو وخت کې شوي دي د دې نه بېتحاشه ټوبویلې ډګویلې او دغه رنګې د اوبو سکیمونه بېتحاشه د هغې خو درته موږ شمیر نشو کولی د هغې دغه ادارو د بلدیاتي ادارو سره د هغې ریکارډ ټول پروت دی د خدای پاکه ان شاء الله الذي د الله په نسبت باندې زمونږ غاړه آزاد ده هیڅ قسمه په هغې کې مونږه بس ماشاءالله جی لکه خدمات مشته دی په هغه علاقه باندې چې دی ډېر کار کړی دی بس چې تاسو دغه کم یو ټنل ما ته یاد کړو نو زه یم چې د ټول مومند خو چې دی ښایست همدغه یو ټنل دی څوک هم چې لاړ شي نو د ښکته چې کوم مومند دي دې کې چې دی روډ خراب دی بره که تاسو وکتل جي نو ډېر داسې شوی دی لکه څنګه چې زه یم چې یو هایوې جوړه ده نو په هغې باندې چې مونږ هم ستاسو شکریه ادا کوو چې یاره دومره ښکلی کار تاسو دغه ضلع مومند له کړی خو دغه ځای کې زه ګرځم ما معلومات کړي چې په تاسو باندې یو اعتراض کیږي او ستاسو خپل د قوم خلک یې کوي جي چې حافظ عبدالرشید صاحب چې کوم زمونږ مشر دی دی بالکل زمونږ مشر دی خو ما ته هم چې تاسو مشر دی تاسو ولې دی چې دی تیر الیکشن کې کامیاب نه که هغې ګیله جي دا وکړله چې یاره حافظ صاحب یوه خبره کړې ده چې یاره ما د تمانخیل قام نه که څوک ایستي شي زه په 1 کروڑ روپۍ هم ورکوم خو که زه د تمانخیل قام نه چا ویستم دې کې جي څه حقیقت شته دی او که نه دا افوا د پروپیګنډه ده جي بلال صاحب تا چې کله وي زه یو اعتراض دی نو زه ویرېدم ډېر زیات ویرېدم چې خدایه خیر څه به یې دا ډېرې وړې موږ ته واړه ښکاري دا د خلکو په نسبت باندې خو غټې اعتراض دي موږ پسې خلکو ډېرې عجیبه خبرې کړي دي هغه زه په میډیا باندې یا په بل ځای باندې راوړنه باقي دا خبره چې تمانخیل ما یو 15 ورځې وړاندې هم د ملګرو په سوشل میډیا باندې زما تعارف کړی دی نو په هغې کې دا ویلي چې زما تعلق د عثمانخیل قبیلې سره دی په عثمانخیلو کې بیا 3 غټې قبیلې دي په هغې کې زما تعلق د عمرخیلو سره دی او زما خیال دا دی چې د خپل قام نه زما سره د ټول د ضلع مومند موږ چې عزت راکړې زما والد صاحب نه نو که زه دا ووایم چې د خپل قام نه علاوه زیات د نورو قومونو مومندو او نورو زیات عزت راکړې نو شاید چې دا به بېجاني بېځایه به نه خو دې سره زما د قام زه په خپل قام باندې فخر کوم تمانخیل دی او د خپل قام نه روګردانی کول د خپل قام نه انکار کول زما په خیال دا خو ځان بې اصله ثابتول دي نو الحمدلله زموږ اصل شته دی بې اصله موږ نه یو ټولې دنیا ته معلومه ده او دا پروپیګنډه ده چا چې دا پروپیګنډه کړې ده الله دې ورته هدایت وکړي زه نور څه نشم امین امین پروپیګنډې والا زما هره ویډیو ګوري
او باقاعده هغې ماته دا خبره په خپله باندې هم کړې وه. نو امید دی چې اورېدلې به وي چې یاره دغه پروپیګنډه دې ناکامیابه ده کومه چې تاسو د حافظ صاحب په باره کې کړې وه. حافظ صاحب وایي چې زه هغه بیا کم اصله او بې اصله ویم چې سړی د خپل قام نه او د خپل دغه نه ځان بار کول غواړي. نو دغه پروپیګنډه هم چې دی په دې خبرو کې راښکاره شوله چې یاره جي دا په حافظ صاحب باندې پروپیګنډه وه. بل حافظ صاحب اوس چې دی نو الیکشن را روان دی او 8 فروری له الیکشن دی، د الیکشن تیاریانې به کېږي. دې کې که ټیکټ میلاوېدل یا نه میلاوېدل خو جي د جماعت د مشرانو به خوښوي، چاله یې ورکوي چاله نه. خو ستاسو به جي د دغې کمپین متعلق څه دغه وي؟ کمپین به تیزوئ، خلکو له به ورتګ وي او خپل خدمات به ورته پیش کوئ. نو د الیکشن متعلق تاسو څه ویل غواړئ جي؟ بلال صاحب داسې ده، ډېره مهرباني، داسې ده چې زه د نایب امیر په حیثیت باندې د جمعیت علما اسلام د پاټه تقریبا د 100 نه زیات د امیدوارانو نومونه موږ ته راغلي دي. بېګا پرون زموږ اجلاس و د 100 نه زیاته، نو موږ به په دې کې ښه پوره چانبین کوو او خپل ښه سوچ بچار وکړو. بیا مشرانو ته هغه پیش کوو چې مشرانو زمونږ دستوري اختیارات چې دي هغه مرکز سره دي او بیا د هغې نه لاندې صوبې سره دي. نو چې مشرانو څوک هم خوښ وو موږ په هغې کې چون و چراغ خو لا ډېره لرې خبره ده چې انشاءالله العزیز چې زمونږ مهر چې دی زمونږ دغه چې د هغه به کتاب وي. سړی به زمونږ نه چې ما ته حافظ رشید احمد ولاړ دی، ما ته زید عمر بکر ولاړ دی، نه، کتاب چې کوم ځای کې موږ کتاب وینو کتاب باندې به زموږ مهر د خدای پاک مهرباني د مولانا فضل الرحمن صاحب د جماعت د ډېر لاندې نه رانیولې د ډېر انتها ته د الله پاک مهرباني په دې شرط که موږ سره ادارو اسټبلشمنټ ادارو زیاتې ونه که موږ سره همیشه په د حکومت په دغه کې ولاړ یو په ځای کې ولاړ یو، خو موږ سره همیشه اسټبلشمنټ زه ستا په دې دغه باندې توسط باندې دا خبره کوم اسټبلشمنټ موږ سره همیشه زیاتې کړی دی. په 18 کې هم را سره کړی، 13 کې دې پرې بیا یو ځل موږ غوږونو ته راځي چې د پرویز خټک غونتې الحمد خدای پاک د رحم وکړي د پرویز خټک غونتې هغوی ته هغې دغه ورکوي. نو موږ به بھرپور مزاحمت کوو ستا پرې دغه باندې ورته وایم چې ګوره دې پرې له موږ د دغه نیو د قایدینو خبرو ته به موږ سر تسلیم خم یو چې هغوی راته ووایي چې سخت نه سخته فیصله وکړله خپلو مشرانو، نو موږ به هغه شان هغې ته دغه یو نور صبر واله نه یو. حاجي ښه لکه دا اوس پکې نوې خبره هم راغله چې پرویز خټک طرف ته د اسټبلشمنټ سترګې دي. نو هغوی خو جي دا صوبه میټرو باندې چې دی پېښور تباه کړې، داسې نور کیسونه پې هم پراته دي. پکار دی چې اسټبلشمنټ هغې نیولې خو بار کې مونږ به وخت مختصر دی، تاسو هم چې دی یو اجلاس ته به ځئ. نو را روان الیکشن کمپین چې چلوي جي دی کې خو چې دی تاسو د سیکورټي په باره کې چې دی سیکورټي څه خدشات خو درته نشته دی څه یاره ترخه دا خو به درته نه وي پکې جي، ځکه چې قاید صاحب هم ویلو چې یاره زه په خپل حلقه کې چې دی دغه د الیکشن کمپین نشم چلولی. تاسو څه ویل غواړئ؟ ستاسو ضلع مومن څنګه دی جي؟ داسې ده سیکورټي صورتحال خو مخدوش دی، دغه خو هیڅ شک نشته دی، خو داسې کار دی چې دا د اسټبلشمنټ ذمهواري ده، دا د سیکورټي فورسز ذمهواري ده چې دوی دا ذمهواري سر ته نشي رسولی. نو دوی ملک بیا څنګه چلی؟ په افغانستان کې وګوره، په نورو امریکا کې وګوره، سخت نه سخت حالات راغلي دي، هغوی الیکشن هغوی سر دغه مهمې سر ته رسولی. موږ هم دوی نه دا پرزور مطالبه کوو دا حالات چې دوی سموي نو سمولی شي، په دې باندې دا ټول عام ټول خلک پیږي دا د دوی د لاس او د دسترسته لاندې وي. نو موږ د دوی نه درخواست کوو چې موږ ته د هموار ګراوند دا مهیا کړي چې هره پارټي پي موږ دا نه وایو چې پلان کې پلان نه، هره پارټي ته هموار ګراوند مهیا کړي چې ټول په خپل د الیکشن کمپین او دا لوبه سر ته ورسوي. لوبه خو ورته نشي ویلی، زموږ خو یو مقصد دی جمعیت علما اسلام محمد اسلامي نظام د نفاذ دپاره کوشش کوو، خو به هر صورت کار څنګه حالات وي موږ د خپل سر به په طریق کېږدو او خپل کمپین به چلوو انشاءالله. جزاکم الله جي. تاسو به اورېدلي سابق سنیټر مولانا حافظ رشید احمد صادق صاحب او زه بلال ستاسو ورور دی وخت کې چې دی پروګرام اختتام ته رسو اجازت غواړم. د لوی الله په امان.